الله الرحمن الرحیم وإذ أخذنا وکله چې مونږ واخیسته میثاقکم د سفر په میاشت کې یا د سفر میاشت ته بد نسبتونه کول څنګه دي؟ دې ورځو کې دا یو مسله زیاته ده چې خلک وایي د سفر میاشت دې کې به واړه ګرځي نه، یا څوک په دې کې ودونه نه کوي، څوک د سفر د میاشت سره نور داسې څه بدپالۍ نیسي. اسلام کې را بدپالۍ نیول صحیح نه دي. لکه بعضې خلک چې سحر وځي اول د کارغه आवाज ووري نو خوشحالي به راځي، څوک چې ووري وي خفقان به راځي، څوک وایي چې اول چې کوم دی نو په لاره سپی ووینې نو بیا به ټوله ورځ پیری، څوک وایي چې چرګان وغیره ووینې بیا به ټوله ورځ ښه وي. دا ټولې بکواسات خبرې دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا سفر ولا طیر ولا حامة فی الاسلام. په اسلام کې دا ورځ سپیره ګڼل یا میاشت سپیره ګڼل ولا حامة یا دا یو پرنده و چې هغې به اواز کوي خلک ترې مړه کېږي. دا ټولې بې بنیاده او فضول خبرې دي. خلک دا هم وایي چې ماښام په دې میاشت کې وړو ته وایي مه ګرځئ وي سفر هغې به دله ډب درکړي، یا څوک زوړ بوډا او زړه بوډۍ وویني نو هم لار کې بیا وایي چې ما سفر هغې لیدلې وه. دا فضول خبرې دي. د دې میاشتو هېڅ سپیروالی وغیره ثابت نه دی.